لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام واجب الاحترام دوستانو بزرگانو د نن په مختصر کلیپ کې ستاسو په وړاندې درې خبرې عرض کول غواړم. د عشرې ذوالحجې فضایل، تکبیرات تشریق او د قربانۍ په باره کې د یسوع علی الفهم ازالم. لومړۍ خبره د عشرې ذوالحجې فضایل. ذوالحجې لومړۍ عشره شروع کېدو واله ده. د رمضان داخلي عشرې په شان دا عشره هم ډېره د فضیلت ده. زمانې ټول الله تعالی پیدا کړي دي، خو هغه په خپل قدرت او رحمت سره د زمانې یوې حصې ته په نورو حصو باندې فضیلت ورکوي. رمضان ته د کال په باقي میاشتو باندې فضیلت ورکړی دی. لیلة القدر ته یې په باقي شپو باندې فضیلت ورکړی دی. د جمعې ورځې ته یې په باقي ورځو باندې فضیلت ورکړی. دغه شان عشره ذوالحجې ته هم الله پاک په باقي ورځو باندې یو خاص شان ورکړی دی. د عظمت لومړۍ وجه دا ده چې الله پاک د دې لسو شپو قسم خوړلی دی. اوس ښکاره خبره ده چې الله تعالی خپله خبره خو یقیني ده، هېڅ قسمه چاته شک شبه نشوه کېدی. او الله پاک د دې د عظمت ښکاره کولو لپاره قسم خوړلی دی، ځکه چې قسم د معمولي څیز نشي خوړلی کېدی. ویې فرمایل والفجر لسمې ذوالحجې د سبا قسم، ولیال عشر او د لسو شپو قسم، والشفع والوتر او د جفت او طاق قسم. د جفت نه مراد لسمه ورځ ده او طاق نه مراد نهمه ورځ ده. د دې ورځو یې جدا قسم خوړلی دی، ځکه چې دا ډېر د فضیلت کې. د عظمت دویمه وجه دا ده، سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم د اهمیت بیان کړی دی. د ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الله تعالی ته د عبادت اعمال په بل یوه ورځ دومره زیات محبوب نه دي څومره چې په دې ورځو کې محبوب دي. صحابه کرامو رضی الله عنهم عرض وکړو ولل جهاد یا رسول الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل او د جهاد نه هم د دې ورځ عبادت افضل دی. البته هغه کس کوم په خپل مال او جان سره د الله تعالی لاره کې جهاد کوي تر دې چې شهید شي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم په ارشاد فرمایلی دی چې په دې ورځو کې د یوې ورځې روژه د کال د روژو برابر ده، او د یوې شپې قیام د لیلة القدر د قیام برابر دی. الله اکبر. د الله تعالی رحمت بهانې غواړي. څومره لږ عمل، څومره معمولي محنت او څومره زیات ثواب د دې امت په خصوصیاتو کې دي چې د دې عمر لږ دی، خو دا د الله تعالی خوږ امت د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت دی. په دې امت باندې نعمتونه کول غواړي، خو د دې عمر لږ دی. دا به کار لږ کوي، خو د ټولو امتونو نه به وړاندې کېږي. د انسان محمد کېدل نه دي پکار، څومره چې کېدی شي دومره دې کوي. که ټولې روژې نشي نیولی، څومره چې نیولی شي هغومره دې ونیسي. که ټولې روژې ټولې شپې نشي رونه کولی، څومره چې کېدی شي عبادت پکې وکړي، او بالکل دې نه محرومه کېږي. که دومره هم نشي کېدی نو کم از کم په لسو ورځو کې دې د ماسخوتن او د سبا لمونځ په دې ارادې سره جمع سره ادا کړي. نو الله تعالی د ذات نه امید دی چې هغه به ضرور مهرباني وکړي. اکثر نهم ذوالحجې د عرفې ورځې روژه دې ضرور ونیسي چې دا ورځ الله پاک ته ډېره محبوبه ده. حاجیان په دې ورځ عرفات ته راجمع کېږي. ببر ویښته او بربنډ سرونه وي، په دوو څادرونو کې وي، خیرن هیچن وي. دې ته چې وګوري نو الله پاک رحمت په جوش کې راځي. نو عرفې د ورځ الله پاک ته ډېره محبوبه ده. سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د عرفې د ورځې روژه ونیسي ما ته امید دی چې هغه دپاره د یو کال تېر شوي او د یو کال را روان دپاره د ګناهونو کفاره جوړه شي. خو د ګناهونو نه مراد صغیره ګناهونه دي، کبیره ګناه د توبې نه بغیر معاف کېږي نه. نو په دې ورځو کې د توبې اهتمام هم کوي. دریم عظمت وجه دا ده چې په دې ورځو کې الله پاک دوه عبادتونه داسې مقرر کړي چې دا د دې ورځو نه سوا پوره کال کې نشي کېدی. لومړی عبادت حج دی، دویم عبادت قرباني ده. دوه مستحب عملونه دي.
یو دا چې څوک قرباني کول غواړي هغه د 1 ذوالحجې نه د قربانۍ کولو پورې د بدن زیاتي ویښته او نوکان نه کټ کوي. دا مستحب دي چې د حاجیانو سره مشابهت پیدا شي، لکه څنګه چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها په روایت کې راځي. دویمه خبره دا ده چې 9 ذوالحجې د سبا نه واخله تر 14مې ورځې د مازدیګر پورې د هر لمانځه نه پس تکبیرات یو ځل اوچت اواز سره ویل واجب دي، سړو دپاره هم او د ښځو دپاره هم. البته ښځې به یې رو اواز سره وایي، سړو ته خو په جومات کې یادېږي. ښځې دې ولیکي او خپل ځان ته یې مخې ته ولګوي. دغه تکبیرات دا دي: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد. د قربانۍ په باره کې د یو څو حالتفهمو ازاله. لومبی که سړی او ښځه دواړه صاحب حساب وي نو په هر یو باندې جدا جدا قرباني واجب ده. دغه شان که د اولاد او مور پلار حساب کتاب جدا جدا وي نو په دې کې هم په هر یو باندې جدا جدا قرباني واجب ده. او که زوی یې ګټي او پلار ته یې ورکوي او د ټولو خرچه مشترکه چلیږي نو بیا به هم یوه قرباني کوي. دویم د دې خبرې هم رواج دی چې واجب قرباني پرېږدي او مور پلار مرحومینې لپاره نفلي قرباني کوي. دا په خپل ځای باندې صحیح ده، خو د ټولو نه وړاندې په خپله واجب قرباني کوي. د دې نه پس چې هغوی لپاره هم وکړي نو د خپلې قربانۍ پر حدو په باره کې ضرور تپوس کېږي. دویمه دا حالتفهمي هم د خلکو په ذهنونو کې شته چې هغوی دا ګڼي چې قرباني صرف د څاروي ذبح کولو او د دې د وینې تویولو نوم دی او د دې د غوښې خوړلو او تقسیمولو نوم دی. بس د دې نه علاوه نه دوی سوچ کوي او نه شیطان دوی ته سوچ کولو موقع ورکوي. د دې نتیجه دا وي چې واجب ادا کېږي خو د قربانۍ چې کوم اصل مقصد دی هغه نه حاصلېږي. د لسو څاروو ذبح کولو او هر کال د قربانۍ کوونکو په عملي ژوند کې هېڅ تبدیلي نه راځي. زما دوستانو د قرآن او حدیث په غور سره د مطالعې کولو نه پس موږ ته دې نتیجې ته رسېږو چې قرباني صرف د څاروي ذبح کولو نوم نه دی، بلکې قرباني نوم دی د الله تعالی د حکم په وړاندې د خپل ټولو نه زیات د خوږ څیز قرباني کولو. د الله تعالی د حکم په وړاندې خپل محبوب ترین څیز د قرباني کولو دې ته قرباني وایي. که دا خوږ څیز نفساني خواهشات وي او که مال وي او که اولاد وي او که اولاد محبت وي او که څاروي وي او که د زمانې رسم او رواج وي او که د خپل خاندان تمناګانې وي او که د خپلو دوستانو او خپلوانو راضي کولو خواهش وي. کوم څیز چې هم وي د الله تعالی حکم سره ټکراویږي د هغې قرباني کول دې ته قرباني وایي. او د حضرت ابراهیم علیه السلام قربانیانې د کوم چې موږ یادګار په طور باندې قرباني کوو هغه حضرت ابراهیم علیه السلام دی. د دوی پوره ژوند مطالعه وکړئ نو حقیقت به ښکاره مخې ته راشي. لومبی د ټولو نه وړاندې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د حکم په وړاندې د خپل اولاد محبت قرباني کړو. په دویم نمبر باندې د خپل ځان محبت قرباني کولو باندې تیار شو. دریم نمبر باندې د خپل وطن محبت قرباني کړو، خپل وطن محبت هم قرباني کړو. څلورم نمبر باندې کله چې حضرت اسماعیل علیه السلام پیدا شو نو د دوی بیبي حضرت هاجر په یو بیابان ځنګل کې د پرېښودو حکم وشو. د الله تعالی د حکم په وړاندې خپل اولاد او د خپلې ښځې محبت قرباني کولو لپاره تیار شو. پنځم نمبر باندې د خپل زوی د ذبح کولو حکم وشو نو د قرباني کولو لپاره تیار شو. نو خلاصه دا شوه چې حضرت ابراهیم علیه السلام یو پوره ژوند د دې خبرې ګواهي ورکوي چې هغوی د الله تعالی د حکم په وړاندې د هېڅ څیز پروا ونه کړله. د الله تعالی په حکم ودرېدو، د خپل د ټولو نه زیات خوږ څیز قرباني کولو لپاره تیار شو. اوس دې موږ لږ شان په خپل ګریوان کې سر ښکته کړو او غور دې وکړو، د خپل 4 غنټو ژوند مطالعه وکړو نو صورتحال بالکل الټه ښکاره کېږي. د لسو څاروو قرباني کوونکو ژوند ته وکتلی شي نو که دوربین ولګولی شي نو بیا هم د دین څه ادنا جهت او خوبي په نظر نه راځي. قرباني په نوم او د الله په نوم او د الله تعالی په حکم باندې د خپل محبوب ترین څیز د قرباني کولو او زموږ حال دا دی چې موږ په خپله معمولي ارزو باندې او په معمولي خواهشاتو باندې د الله تعالی لوی حکمونه قرباني کوو. سحر اذان وشي د الله منادي اواز کوي الصلاة خیر من النوم
او موږ خپل خوب د الله په حکم باندې نشو قرباني کولی. د الله تعالی حکم په خپل خوب باندې قرباني کوو. که د واده مسله وي او که د غم مسله وي، د دنیا د خلقو راضي کولو لپاره د الله تعالی احکام قرباني کوو. زما دوستانو فرض خو به دغه شان ادا شي، د قربانۍ اصل مقصد به حاصل نشي. موږ له پکار چې په تنهایۍ کې کښېنو او سوچ وکړو چې موږ څه کوو. که دا قرباني معمولي شان تبدیلي راولي نو هم غنیمت دی. که مخکې موږ سل حکمونه ماتول نو د لسو خو به کمې وشي، د لسو ګناهونو کمې خو به وشي، نو څه ناڅه مقصد خو به حاصل شي. او که موږ یو انچ هم وروستو کېدو ته تیار نه یو، نو قربانۍ مقصد نشي حاصلېدلی. بیا به دا ګډ زباني حال سره دا آواز کوي چې زما ذبح کول اسان وو، زما په مرۍ باندې چاړه چلول اسان وو، ځکه چې ستا جیب د پیسو نه ډک وو، زما په شان نور وروڼه هم تا اخیستلی شو او د هغوی په مرۍ دې هم چاړه چلولی شوه. او افسوس تا خپل خواهش نشو ذبح کولی، خپل حاجتونه خپلې ارزوګانې یې نشوې ذبح کولی. څلورمه غلطفهمي پرویزیانو خوره کړې ده چې د قربانۍ په دې رسم باندې د غریب قوم په لکو روپۍ خرج کېږي او ضایع کېږي. هر عبادت یو شکل وي او د هغې روح وي. د قربانۍ شکل وینه تویول دي او روح یې اخلاص دی. د روژې شکل خوراک حق نه بندېدل دي او روح یې اخلاص دی. د مونځ شکل قیام رکوع سجدې دي او د دې روح اخلاص دی. د زکات شکل مال خرج کول او روح یې اخلاص دی. د حج شکل د بیت الله طواف کول دي او روح یې اخلاص دی. اوس که په دې ټولو عبادتونو کې شکل او روح نه وي، بیا هم د الله تعالی په دربار کې نه قبلېږي. او که روح وي او شکل نه وي نو بیا هم نه قبلېږي. یعنې که شکل وي او روح نه وي نو بیا هم الله تعالی ته قبول نه دي، او که روح وي او شکل نه وي بیا هم قبول نه دي. د قربانۍ شکل وینه بهیول دي او روح یې اخلاص دی. اوس د قربانۍ په څاروي باندې مثلا 15,000 روپۍ خرج کېږي، خو یو سړی دا خو نشي کولی چې 15,000 باندې څاروي واخلي او ذبح یې کړي، خو 15 لکه بلکې 15 کروړه د الله تعالی په لاره کې غریبانانو کې صدقه کوي او خیرات کوي، نو ده ته د قربانۍ ثواب نشي میلاویدی، بلکې د واجبو پرېښودو تپوس به ترې کېږي او حساب به ورسره کېږي. بیا د قربانۍ ثواب دومره زیات دی چې په پیسو خرج کولو سره د دې تلافي او پورووالی نشي کېدی. د قربانۍ څاروي په بدن چې څومره ویښته دي، د هر ویښته په بدله کې یوه نیکي لیکلی کېږي. صحابه کرامو رضي الله عنهم عرض وکړو چې واړی هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل او عام واړی هم. اوس اندازه وکړئ چې ویښته څومره څوک شمېرلی شي. الله تعالی دې موږ ته ټولو ته د خپل دین صحیح پوهه را نصیب کړي او د فتنو نه دې زموږ حفاظت وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.